غير أحد أوصافه لأن شرط المسير إلى التيمم عدم کا عدم تو دا این خبر پیجنې ظالمه عدم مطلق الماء دا ولې دا کته ما ته عبارت اوره خو عبارت خو مال راځي خو خپل مطالعه خې چې بیګا تاسو کتلی نه زما په خیال مار والا گیمونه دې کړی دي موبایل کې دستاسو مازغو کې چرګې د درې سات پس خبره یې دی بسم الله الرحمن الرحیم د ثالثی طالب چې عبارت غلط کو دا لکه مولا چې په مونځ کې گاڑی پنچر کو وعلى هذا قلنا وی د دې اصول مطابق مونږ وایو د کوم اصول مطابق لکه خبره د مطلق مقید شروع شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته منسوب اصول دادي چې مطلق د کتاب الله په خبره واحد او په قیاس نه مقید کیږي چې کله د هغې په مطلق عمل ممکن نو موږ به په اطلاق د کتاب الله عمل کو او قیدونه به ورکې نه لګو وجه دا د کتاب الله قطعي دی او دکې چې قید ته په خبره واحد لګی نو خبره واحد ځوني دی نوي ځوني کې څنګه دومره زور راغی چې په قطعي کې قید لګي امام شافعي صاحب ورته وایي چې دا خو دواړه یو وحي ده او خامخا یو مطلق کې څه ناڅه قیودات او څه وضاحت او څه بیان وي نو دا مطلقه خبره الله وکړه رسول الله بطور تشریح په دې کې بیانن کله کله قید لګي دا څه ټینشن نه دی دغه اصول مطابق وعلى هذا قلنا يجوز التوضؤ بماء الزعفران د امام شافعي رحمت الله علیه سره دلته قیاس دی او امام ابو حنیفه په مطلق د کتاب الله عمل کی يجوز التوضؤ بماء الزعفران جائز دی او دس د زعفران په اوبو وبكل ماء او په ارغ اوبو او دس جائز دی خالطه شيء چې ګډ وډ شي د دې اوبو سره یو داسې څیز طاهر چې هغه پاکي فغیر احد اوصافه او دا پاک څیز د اوبو له وصف هم بدل کی دا پاک څیز د اوبو له مونږ تاسو ته پرون په بلوغ المرام کې وویم چې مایع په اوبو کې مړ شو نو که د اوبو رنګ بدل هم شي ذایقه بدل هم شي اوبه پاکي وجه سره مایع نجس نه دی او بیا عامه و خبره حدیث که قلتین نه کم یو کو لکه پوره فقها شوی مې پوره فقها شوی ځان تم خیال دی اور طالب بھی ایسے چاخ چاخ کر دیدا بل وتوی خیر خدای سوی نه سو نشته بیا هم سو ایسه ځان وته شیخ وندخ کوي نو ځان د فقها ښکاري که نه وارث تو 40 ور سره ناست لأن شرط المسيح مسير الى التيمم ځکه شرط د رجوع کولو تیمم ته عدم مطلق الماء چې په نومي اوبه نی مطلق اوبه نی نو اله به تیمم کې وهذا او د زعفرانو وغیره دا اوبه چې دي قد بقي ماء مطلقه دا خو اوس هم مطلق اوبه دي نو لهذا چې د زعفران اوبه یي تیمم به نه کوي ځکه اوبه شته او پاکې دي دا مسله اصل کې یاده کې چې په دې مسله د ائمه اتفاق چې ماء العین د چینو اوبو ماء البئر د کوی اوبو ماء السماء د باران اوبو دا مطلق دی که مقید دی سنا سقیات خو پکشته کنه ماء العین د چینی اوبو ماء البئر د کوی اوبو نو دا سنا سقیدونه پکشته وی سره د دې نرو نرو قیدونو بیا هم ته وایي چې د اوبه مطلق دي او په دې ماء البحر سره اوبه او دس جایز دی اوس اختلاف په ماء زعفران کې راغی نو امام ابو حنیفه وایي چې څنګه په ماء العین کې جایز دی اگر چلته مرکب اضافي په نظر راځي خو ته بیا هم وایي دا مطلق دی مقید نه دی ماء البئر د کوی اوبو دا بیا مقید شوی خو ته بیا هم وایي چې مطلق دی دا بئر څه خبره نه ده نو د زعفران کې څه خبره ده چې څنګه ماء البئر
بیا مطلق دی اگر چې مرکب اضافي دی او قید ښکاري وي داسې ماء زعفران هم مقید ښکاري خو دي دا مطلق اوبو څنګه چې په ماء العین کې د قید نقصان نه دی کړی او اوبو باندې اودس کیږي نو د ماء زعفران هم نقصان نه دی کړی او په دې باندې اودس کیږي نو امام ابو حنیفه صاحب وایي که اودس جایز دی خو امام شافعي صاحب وایي که چېرې د اوبو یو وصف هم خراب شو نو بیا پې اودس نه کیږي د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه خو خپله خبره ده خو دلیل د امام شافعي هم یاد ساتئ هغه وایي الله سبحانه وتعالی فرمایي ونزلنا من السماء ماء طهورا دا د امام شافعي دلیل دی دې تش قیاس مخې ته کوي د هغه سره دلیل شته که نه ونزلنا من السماء ماء طهورا او نازل کړي دي مونږه رالیږو مونږ د بره نه اسمان نه ماء طهورا پاکې اوبه نو پاکې اوبه چې کله الله رالیږي نو زعفران پکې نه وي پکې نو الله سبحانه وتعالی فرمایي وای چې کله اوبه نه وي فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا وای چې کله په نومې اوبه نه وي فإن لم تجدوا ماء چې اوبه نه وي ماء مطلق ده که مقید نو چې مطلق اوبه نه وي نو فتیمموا صعیدا طیبا تاسو په پاکه خاوره تیمم وکړئ نو دا ماء البئر ماء العین دا بی مطلق اوبه دي ټولې معنی را سره شوافع هم منوي او نوي دا ماء او زعفران هم اوبه دي مطلق کنه نوي چې کله دا نه نو بیا تیمم وکړه خو چې دا یي نو بیا تیمم مه کوه په دې اودس وکړه وهذا قد بقي ماء مطلقا او دا اوسم اوبه دي فإن قید الاضافه دا د امام شافعي چې کوم اعتراض دی د احنافو په دلیل د هغې نه جواب کوي وی قید د اضافت د ماء الزعفران ما ازال عنه اسم الماء دې نه نه دی جدا کړی نوم د مطلق اوبو ټیک د ماء الزعفران دی خو ماء خو بیا هم دی د ماء الزعفران قید داسې نقصان نه دی کړی چې دی د مطلق اوبو نه ایستی بل قرره بلکې دا اوبه نورې مضبوط کړي دي ځکه چې کله مقید ذکر شي نو په ضمن کې مطلق خامخا راځي دا اوبه ډورې مضبوطې کړي چې دا اوبه د نورې نجسې نه دي د زعفران دي نو یو خدا خبره ثابت شو چې اوبه شته چې مقید ذکر شو نو مطلق وایي که نه وایي د زعفران اوبه نو پته لګي چې اوبه خو یقیني شته نو د اوبو دا حکم نورم یقیني کو چې اودس تیمم مکوه ځکه اوبه شته بل قرره مضبوط کو وجود د مقید لازم دی وجود د مطلق ته فیدخل تحت حکم مطلق الماء نو د زعفرانو د اوبو د مطلق اوبو په ضمن کې رالی د هغې لاندې داخل دي که نه وکان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء دا اوس د امام شافعي دلیل دی امام شافعي صاحب وایي چې هغه اوبو باندې اودس وکړه چې د منزل من السما په صفت باندې موصوفي هغه صفت باقی وکانه شرط بقائه او دا چې اوبه به باقی وي دا شرط لګول چې باقی به پاتې وي د اوبو علی صفت المنزل من السما په هغه صفت سره چې په کم د اسمان نه راغلی دي یعنې اسمان نه چې اوبه راځي د واښو ملاوټ پکې زعفرانو ملاوټ پکې د صابون ملاوټ پکې دا ټول پکې نه نو هغې ته الله ما ان طهورا ویلی چې دا ملاوټونه پکې رالل وي بیا به پې اودس نه کوې ځکه دا مطلقې اوبه نه دي دا مقیدې اوبه دي ماء الزعفران دي ماء الصابون دي ماء الاشنان دي د وښو اوبه دي دا مطلقې اوبه او الله فرمایي فإن لم تجدوا ماء چې مطلقې اوبه نه مومې الله تیمم وکړې او دا مطلقې اوبه نه دي دا خو مقیدې اوبه دي دا څه دي لکه دا اوس دومره ساده دی تاسو مطالعه بېګانه نه ده کړې که دې تاسو وګورئ دلته قید امام ابو حنیفه لګوي امام شافعي صاحب وایي چې مطلقې اوبه پکار دي د اسمان اوبه دا اسمان خو پکې قید نه دی دغه خو د اوبو صفت دی
نه پوهېږې دغسې اوده ښایي د شپې به ستا بیټري چارج شروع کړي هلکه په خبره پوه نه شوې وکان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قیدا لهذا المطلق د امام شافعي دا خبره خو په مطلق کې قید دی مونږ وایو چې هر رنګه اوبه بس اوبه دي وی دی وایي چې داسې اوبو چې د باران د صفت په شاني نو په مطلق اوبو کې د قید ولګاو څه ولګاو قید ولګاو نو مونږ وایو چې په مطلق عمل ممکن نو قید کې ولې ته خو چې قید په خبره واحد نه منم دا خو قید په قرآن دی ونزلنا من السماء ماء طهورا دا خو د کتاب الله نه پکې قید ولګاو اوس به جواب کې مسلک د احناف معلوم شو چې ماء الزعفران ماء الصابون دا اوبه هم مطلق اوبه دي او په دې باندې اودس جایز دی او چې کله دا وي نو تیمم به د چا مسلک شو د امام شافعي مسلک څه شو چې اوبه به اله اوبه وي چې دا د من السما په قید سره مقیدي څه معنا چې څنګه د اسمان نه راځي واښه پکې نه وي اوبه پکې نه وي زعفران پکې نه وي صابون پکې نه وي دغسې چې کله پې اودس کوي نو هم دا څیزونه به پکې مسلک د ائمو معلوم شو دلایل د ائمو د ولیدل امام ابو حنیفه صاحب وی الله فرمایي چې فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا چې کله څه نه وینې مطلق اوبه نه مومئ نو وي ماء مطلق ویلی دی د اسمان د اوبو خبره پکې نه ده کړې دا د چا دلیل دی دا د امام ابو حنیفه ماء مطلق ویلی دی او د امام شافعي دلیل څه دی چې ماء طهور ضروري دی په اودس کې او طهور هغه اوبو ته ویلی دی چې وانزلنا من السماء ماء طهورا د اسمان نه موږ پاکې اوبه رالیږو نو طهور خو ته په هغه ټایم ویلی دی چې کوم ټایم پکې صابون او زعفران نه وي دلائل الطرفین شو نو عنوان بس شي عنوان اولی کې وضوء بماء حکم الوضوء بماء الزعفران مسلک الائمه و دلائل الطرفین پاتې شو دا چې وي تاسو وایئ چې دا مقیدې اوبه دي ماء الزعفران څه دي مقیدې دي نو وي دی ماء البئر ته مقید وی ماء البحر ته مقید وی وی دا قیدونه شته او بیا هم ته وایي چې زه به دا دوره غټ قیدونه نه دي نو وي دا ماء العین او ماء البئر او دا چې غټ قیدونه نه دي نو دا ماء الزعفران او ماء الصابون هم څه غټ قید و هلکې دا غټه خبره د کوهي اوبه نو کوهي خو اوبو کې نظرانداز نه وي خو اوبه خو اوبه وي نو ماء العین د چیني اوبه نو اوبه خو اوبه وي نو چې هغې کې وسقې او ماء الزعفران کې خو د اوبو رنګ بدلیږي بئر او عین سره د اوبو رنګ بدلیږي زعفران هلکه دا ته څه خبرې کوې یار خیال دی نه دی دی وایي چې ماء الزعفران دا مقید دي خو او ماء العین هم مقید دي د کوهي اوبو د چشمې اوبو نو هغه مقید دي خو وي ته وایي چې یو شی دی مطلق دي نو د ماء الزعفران هم قید دی خو ته مطلق شمار که که نه نو هلکه هلته خو قید د اوبو نوعیت نه بیانوي اوبه خو مکه اوبه دي خو په کوهي کې دي اوبه خو اکه اوبه دي خو په چینه کې دي او په زعفران کې اوبه اکه اوبه نه دي که نه رنګ یې بدل دی دواړه یو شی چېته دی هغه که په مطلق ما کې داخل شي نو ظاهره ده چې داخل دي خو دا قید چې کوم دی نو دا قید ستا څه دی دا نقصاني دی اوس پې پوه شوې دې ته وایي اضافت د بیان نوع دپاره د نوعیت دپاره نو ماء البحر کې اضافت د بیان نوع دی د څه دی لکه د بیان نوع دی وبه یخرج حکم ماء الزعفران او په دې سره د زعفرانو د اوبو حکم هم راغی والصابون د صابون اوبو خبر هم مخې ته راله والاشنان دا څه قسم واښه دي د دې اوبو هم دغه مسله ده د امام ابو حنیفه صاحب په نسب اودس څه دی او تیمم په دې ټایم کې جایز نه امام شافعي صاحب وایي چې دا منزل دا موصوب په صفت د منزل من السما سره نه دي په دې اودس جایز او د دې په ټایم کې تیمم کولو صحیح دی دا د ائمو مسلک شو
وخرج عن هذه القضیة الماء النجس. دا اوس د اعتراض جواب کوي. تاسو لیکئ اعتراض بماء النجس بعدم صحة التیمم. اعتراض بماء النجس بعدم صحة التیمم. اعتراض دا د ګلونو چې ته چې وایې چې ماء البحر څه قید نه دی، نقصان نه کوي، ماء البئر څه قید نه دی، وي دا ماء النجس هم بیا څه قید نه دی، په متیاز هم بیا اودس کوه. وي دا اعتراض په ما راځي که نه؟ احناف وایي یعنې ما دغه قید ته لا قید وي چې ماء زعفران او ماء صابون څه قید نه دی، نو وي ته خو په دې نه یې که ته په ما اعتراض وکړې چې بیا خو ماء النجس هم څه قید نه دی، چې څنګه ماء زعفران باندې اودس جایز ګڼئ او تیمم نه کې، نو په ماء النجس هم اودس جایز ګڼه او تیمم مه کوه. وي که ته دا اعتراض کې نو وي خرج عن هذه القضیة، ووتو د دې ماء البحر او ماء مطلق او د پاکو اوبو سره الماء النجس حکم د ماء النجس. ولې؟ لقوله تعالی ځکه الله خدا فرمایي چې ولکن یرید لیطهرکم، الله وایي چې د اودس په ذریعه زه تاسو پاک کم. والنجس لا یفید الطهارة، نو پلید به تا په خپله څه پاک کي؟ پلید به تا نو وي زه چې په ماء زعفران باندې اودس جایز ګڼم، نو وي زعفران او صابون خو زه پاک ګڼم، وایي نجس خو زه هم ګنده ګڼم، نو وي ساده یم خو دورم نه. اوستی پوه نه شو؟ احناف اصول دا دي چې دی وی په مطلق کې به قید نه لګي، مطلق کې به پاتې شو ماء زعفران او ماء صابون، وي دا خو اډو څه قید دی نه، دا اډو څه قید دا خو صرف د اوبو نوعیت بیانوي، دې ته بیانې نوع وي. وایي دا تم منې چې ماء البئر او ماء البحر او ماء العین قید نه دی، وایي چې څنګه هغه نه دی داسې دام نه دی، نو دا مطلق اوبه دي. نو په دې اعتراض راځي چې دا خو د سره منمه، خو بیا خو به ماء النجس هم څه قید دی، وي هغه قید ځکه دی چې هغه پلید دي او دا پاک دي. نو د پاکو خبره کو چې په پاک سره دا اوبه مقید کېږي نه، دا هم اکه مطلقې دي، او په نجس سره خو دا مقیدې شي، چې مقیدې شوي نو ته په دې اودس نه شو کولی، او چې ماء النجس موجود دی نو ته به تیمم کې، ته به تیمم کې. بس دی.